روی نشته دی ګندګي هما شانته کې پرته را چې یو د بیمارو ګډ دی د پیښور غټ مارکیټونه دي اشیاء هردنوش دلته کې ملاویږي د حوالې سره به مونږ ردی د صدر سره هم خبرې اترې کوو او دلته کې چې کم عوام دی هغوی سره به هم مونږ ملاویږو خبرې اترې به کوو هغوی نه به دې باره کې تفصیلات اخلو. جی السلام علیکم. پیښور ټول نه غټ اشیاء هردنوش دکانونه دي چې کم د خوراک سکاک سامان دلته کې ملاویږي او ډېره ګندګي بې انتهایي پرته ده. د دې خلاف میټروپولیټن والا یا صفایي انتظامي والا څه اقدامات د نیو ګرین مارکیټ د غوړو منډۍ د صدر پیسې د کجور مارکیټ د نماینده او د فروټ مارکیټ د نماینده او د باردانه مارکیټ د بټ مارکیټ د ټولو نماینده پیسې باندې زه به دا ویل غواړم چې نن زموږ په دې غوړو منډۍ سر ته کوم د جومات مخه چې دا دلته چې کوم حالت دی نو غالبا زه په دې باندې ډېر زیات افسوس کوم چې مخکې به یو د صحت ډپارټمنټ دلته و محکمه صحت به وه هغوی به چې کوم دی قانوني کاروایي کوله. اوس دا حالت دی چې هغه محکمه صحت هم غیب دي ورسره دغه ډاکټر هم غیب دي هغه ډاکټر هم پکې نشته او مزید دلته د ډینګ او د وایرس هېڅ ضرورت نشته دی. دلته دومره ګندګي ده چې دا د هر انسان دپاره د صحت دپاره مضر صحت ده. دلته د نکاسۍ د اوبو دغه پوزیشن دی چې غالبا 1% هم دلته څه انتظام نشته دی او د تجاوزاتو دا پوزیشن دی چې تقریبا دلته پیدل کس هم نشي تېرېدی. د ټرانسپورټ دا پوزیشن دی چې د غره والا د ریړې والا د لسګاډي والا هر یو چې کوم دی که رکشې والا دی که سوزکي والا دی نو دی یو چوک ته ځان راغونډوي. د دې پوجوات باندې دومره سخت رکاوټ دی دې جومات ته خلک ترې نشي ننوتلی او زموږ حالات دا دي چې زموږ د مارکیټ نه میټروپولیټن کم آمدن دی د آمدن په وساطت سره چې کوم دی زه دا ویل غواړم چې موږ ګیله لرو چې زموږ د دې مارکیټ د صفایي تنظام درست کړي دلته چې کوم دی موږ ته باقاعده د سکیورټي تنظام درست کړي او د نکاسي آب او د صفایي او کټکولیان او مزید د هغې دپاره د ګند اوچتولو دپاره د ګاډو بندوبست وکړي نو دا غالبا نشته دی. حالان کې موږ نه 320 روپۍ د صفایي په مد کې ګټ کېږي فی میاشت د یوې میاشتې په حساب باندې پر دکان نه 150 کنیکشن دي 150 کنیکشن باندې چې کوم دی 45,000 او 47,000 روپۍ د ما نه د دې مارکیټ نه وړي. اوس 47,000 روپۍ د میاشتې د ما نه وړي نو د دې د صفایي انتظام کم دی. د دې د انتظام دپاره چې کوم دی هغوی دومره غفلت نه کارلي او دلته د تجاوزاتو دا پوزیشن دی چې موږ خو دا 5% دی تاسو 95% مزید مخکې و تاسو موږ ریړو والا درو کړو چې هغه دلته دې جومات ته تللی نه شي. موږ د دې مارکیټ صفایي غواړو د صحت دپاره چې کوم دی دا مضر صحت کوم اشیا دي دا اوچت کړی شي او موږ ته دلته چې کوم د ټریفک تکلیفات دي چې دا درست کړی شي او د دې دپاره څه اقدامات وکړي او دلته چې کوم موږ لا د میټروپولیټن کومه دغه راشي هلکار هغه هلکار چې کوم دی یو 500 روپۍ یا 1000 روپۍ ورله کوم یو دکاندار که ورکړي یا که څوک یې ورکړي نو بیا خاموش روان شي. دلته موږ د دې مارکیټ چې کوم آمدن میونسپل کارپوریشن ته دی میټروپولیټن ته دی نو دې په وساطت سره موږ له دلته په کار دا وه چې موږ د صفایي انتظام مکمل کړی وی دلته موږ له خاکروب راکړي وی دلته موږ له چې کوم دی کټکولیان راکړي وی او موږ له د ټرانسپورټ سهولت راکړی چې موږ دا ګند اوچتولې نو د دې نه موږ ډېره ګیله لرو. موږ د دې مارکیټ په د دردناک او دا کوم ابتر حالت چې دی که نو دا به غالبا د ټول پاکستان دپاره چې کوم دی یو نشان عبرت وي. حکومت له څه پیغام ورکوي دې حوالې سره چې هغوی څه اقدامات داسې وکړي چې تاسو ته ریلیف ملو شي؟ ګورنمنټ ته میټروپولیټن ته زموږ دا یو ریکویسټ دی چې مهرباني وکړه چې زموږ د صحت د مجبورۍ نه چې موږ ژوندي پاتې کېدل غواړو د موږ نه چې کوم دا ګند دی دا اوچت کړي. حالان کې د مارکیټ مخ او شا دواړه د میټروپولیټن جایداد دی. داسې دلته چې کوم تجاوزات دي د دې مخنیوی وکړي. دلته موږ ته د سکیورټي نظام بالکل ګډوډ دی د هغې انتظام وکړي او موږ د دې دپاره چې کوم دی ما د کیمرو درخواست ورکړی چونکې هغه درخواست چې کوم دی اوس هم پرې عمل درآمد نه دی شوی نو دلته دومره خرچه پرې 1.5 لک روپۍ خرچه ده په کیمرو باندې چې دا کیمرې ولګوي نو غالبا دلته موږ ته سکیورټي انتظام ډېر بهتر شي او دلته صفایي انتظام که بهتر کول غواړي نو موږ له خپل سټاپ راکړي او سټاپ به موږ هفتهوار چې کوم دی 2 ځله 3 ځله په هفته کې صفایي د دې کټکولیانو باندې او خاکروبانو باندې کوو خو دغه انتظام موږ د ډېر افسوس سره وایو چې دغه انتظام موږ ته نشته دی. WSSP والا چېرته په دې لاره چکر هم وکړي که نه؟
WSSP والا چې کله میاشت راشي نو په 28 تاریخ موږ ته بیلونه رارسوي او په 29 تاریخ باندې هغوی اصولي یا په یکم باندې نور د دې دپاره هغوی نه ده چې دا صفایي غواړي د دې به انتظامات پکار دي دوی دپاره کټکولیان پکار دي خاکروب پکار دي هغه کم WSSP چې کوم ګاډي دي هغه د ګندو چتولو والا نو هغه هم چې موږ د هغه زوړ وخت چې کومه د کارپوریشن او بلدیه وه هغه وخت ارمانې اوس راوستو چې کوم حالات اوس موږ وینو دلته د ټرافیک دومره بدتر انتظام دی چې د هر وخت د جماعت مخه بنده وي فانی دنیا نه رخصت شو دې حوالې سره تاسو څه پیغام ډېر زیات دعاګانې کوو او د هغو له الله صبر ورکړي او تاج برادرۍ له الله تعالی بل داسې یو لیډر ورکړي لکه څنګه چې الیاس احمد بلور او غلام احمد بلور له الله صحت ورکړي او دا موږ له خوند نه راکوي خو دلته مجبوري ده که نه دا خلک ګاډي دي راځي په خپله ته موږ ته ډېر ویلي کمیټۍ والا هم راوستل هغوی دیو نه دا کېږي موږ د دې نه ډېر تکلیف دی د اوبو نه د جومات لارې بندې دي نور د شاخوا دېخوا لارې بندې دي موږ ته ډېر تکلیف بازار کې ډېر زیات رشم دی بل دا ده چې د سړک دا غاړې ټولې ګنده دي د هغه سره پورې نو د دې نه دا جراثیم راوچتېږي بیماریانې ترې جوړېږي دغه خبره ده کومه مشکلات کم تکلیفات به موږ ته پیدا شو نو موږ به هغه ته لاړو او هغه به زموږ مسلې حل کولي او د تاجرو دپاره ډېر یو زیات کافي ښه سړی شاګوله دا بیا شیوالا ګن ټول راوځي او ځوانان پاڼې هر څه لړکوي او دا باغې والا هم ګن لړکوي او دلته ورته هغه هم منهول هم نشته ځوانان اخوا ته اوبه نه پاس کېږي ځوانه ګن غورځي رڼو ته ځوانان اوبه ټولې دلته راوځي کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور